دا هماغه څه وزده نشته جي موږ به ځان له په چم کې وظیفې راټولولې. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان ما او تاسو ګورئ تحقیق نیوز. یو ډیر انتهایی د دې اختر د امد دی، د لوی اختر امد دی، خلک په قربانو پسې ګرځي. میا خان کلی کې ولاړې، ما د بیګا یو ماشوم ټلیفون وکړو او خبرې مې نه راختلې. زه دا خبره به لږه ښه په دغه سره وکړم، ولې چې دې وخت کې زما دا ټول کلیوالا د علاقه دا زما کور کلی میا خان دی، د پیپل یم دې ټولو ته پته ده. یو ماشوم ما د بیګا ټلیفون وکړو، خبرې دې نه راختلې او هغې چې تاسو ته خپله پته چې یو ماشوم ټلیفون وکړي نو د هغه اوسان هم ختئ، هغه خبرې هم نشي کولی. بار بار ما وی چې دا څوک دي او هغه وی چې ته پلان کې ما او زه پلان کې ما زما پلان ناجوړه دی، زمونږ کره به راشي. خبرې چې په کوم انداز وشولې زه تاسو ته هغه خبر نشم بیانولی او زه په دې سوچ کې ما بیا دوباره پې دغه وکړو نو ما ته ټوله مسله بیا کلیر شوه. پلار یې دی په کور کې انتهایي زیات بیمار دی. ماشومه په دې دروازه کې ما ته ولاړه ده. ما خپل ملګري ته مراد علي سرکاني ته وویل چې سهار چې هر څه ټول هر څه به موږ پرېږدو، خو دې ماشومې له به ځان رسو. دې بېګا ټلیفون کړی دی او دا خبره یې کړې چې زما پلار چې دی هغه بیمار دی او زمونږ کره د خوراکي څه نشته دی. موږ له راشي چې موږ له یو ویډیو وکړي چې موږ له په دې اختر کې څوک امداد وکړي. تفصیلا به سره شیر کوم، خو ځکه مې ته وړاندې ډیټیل وي چې تاسو ډبل مایندډ نشي چې زه کیسې نه جوړوم. زه درته صرف دا خبره کوم چې میا خان کلی دی، د میا خان د بي ایچ یو مخې ته دې ته وایي اسپتال بانډه. په دې اسپتال بانډه کې د ګردو یو مریض پروت دی. دا کور د حالات پنګې زه تاسو ته ښیم. ماشوم هم په دې دروازه کې ولاړه ده. بچې السلام علیکم. ماما وعلیکم السلام. څنګه یې ښی؟ ټلیفون تا کړی و؟ څه نوم دی دی؟ زما. ښه پلار دی؟ پلار مې کوټه کې دی. ښه کور کې پرده شوې ده؟ ها زه راچې ځو. ها دلته څه مسله ده؟ ګردې پیل شوي. ګردې پیل شوي دي؟ او ورونه دې څه کوي؟ ورونه مې واړه دي. څومره واړه دي؟ ها کومه کوټه ده؟ هغه یوه. ها راچې ځو. پلار دی؟ پلار مې هغه دی کټ کې ملاس دی. چې ایموشنل کېږم ځکه چې دې ماشومې ما ته بېګا ټلیفون کړی دی. د دې ویډیو نه سره زه مخکې میلاو شوم، زه رالم دې ماشومې سره میلاو شوم. دوی ته ما وي پرده وکړئ، پرده یې کړې ده. خو دې ماشومې ته وګورئ چې دې ټلیفون کړی نو دې خبرې هم په صحیح طریقه نشي کولی. نو دانګې راته ویلو چې وروڼه یې لوی نشته دی، نعمت سیر سره میلاویږو او انتهایی زیات زه پکې ډېر ایموشنل شوم چې دې ماشومې سره زه وړاندې میلاو شوم. دې ما ته وژړل. اوس یې دا سترګې چې دی نو د وخت سرې دي. ویډیو په وساطت باندې به د دوی سره څوک نه څوک امداد وکړي. نعمت سید السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې رور ښی؟ صحت دې ښه دی؟ نعمت سید څه مسله درته شوې ده وروره؟ د ګردو دواړه مسله ده. نو ته خو ښه ټیک ټاک وې، مزدوري به دې کوله، موږ به لیدلې. اچانک داسې څه وشول سره؟ اچانک دې بچو له مې مزدوري کوله، په پنډۍ کې مې مزدوري کوله، په پنډۍ کې په ویسټج کې لګیا وم. دې ټوله پنډۍ مې پېژني، په باچا باندې مشهور یم. مزدوري مې کوله، بس एकदम په دفتر کې ملا سم برسنه په سره وي د سپیره باندې دا شی وجه بس پرې وته سانه راته بارا. څه د درد دوی چې بچی دي سوري په کور کې لوی زوی لوی لور څوک بچی دي سدي؟ دغه ماشاءالله لورم مې سر ته ناسته ده. دغه بچی مې دي واړه واړه. نو د کور دا خرچې څنګه چلیږي؟ د علاج څنګه چلیږي؟ دا الله ته مې په پرېښودې، بس الله پوه شه او کار یې پوه شه. نو هماغه څه وزده نشته جي. دغه ماشومان دي بس کله غوري کله نه غوري، کله یو سترګو ته ګوري، کله د بل سترګو ته ګوري. زما بچې سکول وای؟ سویم کې؟ دریم کې. او کوم ځای کې؟ چرایي سکول کې پرایمري کې. ها نو بابا چې دی بیمار شو دلته کې د کور د اخلې پخلې سامان مامن د دې څه کوئ؟ موږ به ځان له په چم کې وظیفې راټولولې. اوس هم په چم کې وظیفې راغونډوئ؟
وظیفو له څوک دي بچي؟ زه خلک ته له وظیفه درکوي؟ څونه وخت نه وظیفې راغونډوئ؟ دی چې کله ناجوړه شوی دی بابا به دې څه کار کوو؟ د ماربلو ماربلو کار به یې کوو. او دا نور ورونه دې سکول وایي؟ ها اوس اختر را روان دی بچی او پلار دې هم ناجوړه دی، نو ستاسو په کچن کې څه شته دی د اخلي پخلي د خوراکي؟ نه بابا چې دې جن هسپتال ته ځي نو پیسې د هغې دپاره سري؟ نه د چا نم سکره در اخیستې دي؟ پیسې در باندې چا کار شته دی؟ د نعمت سید نن پوزیشن خراب دی، دی به نن ډایلایسس لګو دي. دا هلکان راغلي دي، دې هلکانو راته وویل چې موږ به دې نن بوځو. د چم محله کې ګاونډ کې ورسره د خپلو محلې د خلکو مو سره ډېر امداد وکړو، ورسره کوي په مختلف مد کې کېږي. د چا به د روټۍ وس کېږي، د چا به د دوایۍ وس کېږي، د چا به د خوراکي وس کېږي، مختلف. خو چونکې یو کور په بل کور باندې نشي پورې وتلی، چې څوک هم دا پروګرام ګوري نو د نعمت سید دا واړه واړه بچي 45 سال عمر دی، دونه عمر یې نه دی، دا واړه واړه بچي بې اثرې پاتې شو. اخري خبره به د نعمت سید نه سره کومه او د الله د رضا دپاره د دوی سره چې ستاسو څه وس کېږي. یو هغه خلکو ته هم دا وایم چې که تاسو په غټو غټو هوټلو کې کښېنئ او په زرګو روپۍ وړاوئ، د هغې نه ښه دغه ده چې دغه پیسه تاسو دوی ته راولېږئ، نو ثواب به مو شي او آخرت به هم سیده شي. نعمت سیده جی 2 ټکو کې راته دا ووایه جی د کور د خرچې د علاج د ماشومانو په دې باره کې جی د حکومت وقت نه د دې کتونکو نه څه غوښتنه کوي؟ بس صاحب دا غوښتنه ده کوم ما د دې کټ نه پزه وي مجبور یم بس پروت یم پیسې نشته چې ما په علاج وشي، رزق نشته. کله یو ځل مې خوله چینګه کړي په چم کې، کله بل طرح کې مې پورې عمر راغی. هر سړي خپل خپل بچي دي، ما بس خوله ته الله ته وعده کړې ده نو ماشومې ته ګورم چې زه راغلی یم دا په مخه باندې جاړي، پلار یې ته پروت دی. پروګرام راغونډوم، اخره کې بیا د اډرس سر کوم. که څوک په خپله دلته راتلل غواړي دا به د ټولو نه غوره خبره چې تاسو په خپله راشئ او په خپل لاس باندې نعمت سید له او د وړوکي بچی له عظما له د دې سره تاسو مدد وکړئ. د الله د رضا لپاره لوی اختر میاشت ده، لوی اختر را روان دی، په قربانو پسې موږ ګرځو. لږه قرباني به موږ نور وکړو او دی به ځان سره سپورو. زندگی صحت دا د الله په لاس کې دي، خو چې کوم څیز زموږ په موږ له الله تعالی د هغې توفیق راکړی دی نو کم از کم چې دغه موږ شیر کړو. د ماښام کوم کتونکي چې دا پروګرام ګوري که د هغوی وس نه کېږي نو هغوی دا پروګرام شیر کړي، کینې په دغه ایزي پیسه نمبر باندې کوم چې په دې سکرین باندې چلیږي، خالص ته الله د رضا لپاره کله چا هر څومره وس کېږي د دوی سره امداد وکړئ. کله دې علاقې خلک وي، تحصیلي کاټلنګ خلک وي، نو هغه ډایرکټ نیغ په نیغه راتلی شي او نعمت سید سره دلته کې د دې بچو سره څه ناڅه امداد کولی شي. د دې پروګرام سره زه ظهور خان اجازت غواړم. د لوی الله په امان.